بسم الله الرحمن الرحيم والسابع أن يتمطى في الصلاة والثامن التصوب فينبغي أن يضم فمه فإن لم يقدر فيضع يده اليمنى أو كمه على فمه إلى آخره. اوم نمبر مکروه په مانځ کې هغه دا دی چې په مانځ کې ستومانیانې وستل دا مکروه دي. کلم چې یو مونږ کوون کې مانځ ته ودرېږي نو د په مانځ کې ستومانیانې نو بس په مانځ کې ستومانی وستل دا اوم مکروه کار دی. اتم نمبر مکروه په مانځ کې هغه دا دی چې کلم یو انسان ته مانځ کې اسویلې راشي نو پکار مونږ کوون کې جردا دي چې د خپل خپل جوخته کې اسویلې دي بند کی او کبيام د اسویلې د بندولو نه بهر شو برداشت نه بهرو او بیام اسویلې راغو نټینګې دو نو دا خې لاس براواله په خله باندې بکیلی یا د خپل لستونه داراواله په خله باندې کیدا په حالت د اسویلی کې بیا خله پټول یعنی په منځ کې اسویلی کول دا هم مکروه دي. ترسو طاقت لري نو اسویلې به بندي. نهم نمبر مکروه په منځ کې اغلوبي کول دي. په جامو سره بعضی کسان په منځ کې جامو سره لوبي کوي لمن برا غونډي او سمي او بیا واپس چې کوم دی وګدیو لګي لوبي شروع کړي یا په ګوتو سره لوبي کوي په لاسونو باندې سوق د جبي سره لوبي کوي نو په منځ کې کده جبي سره یې کده جامو سره یې کده دوپټي سره یې کده ګوتو سره لوبي کولی دا مکروه دي. او لسم نمبر په منځ کې مکروه هغه ده دي چې کلم یو انسان جمعه تراشو جمع ولاړی مخ کې صف کې ځای خالی وي نه دی مخ کې صف کې ودرېږي که مخ کې صف کې ځای خالی و دی رست ځان نه ودرېدو نو دا مکروه کار دی. نو هغه نارینه چې جمعه تراشي او جمع ولاړوي د حالت د مانځوي نو که مخ کې صف کې ځای و یا دویم صف کې ځای و نو دی بزان ته نو ودرېږي आवाज بلکې دی بزان را رسي صف کې غزي کې بودريږي. دا لس مکروهات په مانځ کې مونږ کوون کې له پکار دي چې د لس واړو مکروهات او نزانو ساتي چې مونږ د کراهیت نه پاک شي. والسابع اوم نمبر مکروه ان يتمطى دا چې اسویلی دا چې ستوبانیو باسي په صلات په مانځ کې اوم نمبر مکروه کار دا دی چې په مانځ کې اسویلی او ستومانی وباسي په مانځ کې ستومانی وستل دا مکروه شو. والثامن اتم نمبر مکروه التصوب وسویلی کولی په مانځ کې اسویلی وستل دا مکروه دي. او کچاله اسویلی راځي او دې بندول نشي نو سبا کار دي فینبغي پس خیږي اسویلیا چون کتاب ان یضم دا چې بندگی فمه خلا دی بندگی فإن لم يقدر کدی قادر نه وو اسویلی نشو بندولې فيدعى يده اليمنى نبي خيلا سراوالا او په خله باندې کیدا او کومه یا لستونه راوالا علی فمه یو کیږي د په خله خپل خله باندې لستونه یا خیلاس کیدا نو په منځ کې اسویلی چول دا مکروه دي. والتاسعون هم نمبر مکروه انداز یلعب چې انسان لوبي کوي په منځ کې لوبي کول بثوبه یا د جامع سلام او بيده یا د لاس سلام او بلسانه یا د جبه سلام او یلف الثوب یا د جامع رین غړي ځان پوری فاصله سجدي ته کینی شاتانه لمن راغونډي یا پاسيږي لمن لرست دی کور کی نو دا په مانځ کې جامو سره لوبي کول را کول دا مکروه دي. والعاشر لسم نمبر مکروه په مانځ کې انداز یقوم وحده دا چې یو نارینه جمعه تراشو ځان لودريږي خلف الصف
رستو د صف نام ان کان فی الصف کچرته و په صف کې فرجه خالجه اوس یوځي کې صف کې خالجه شته او د هغه جمع کې هغه صف کې هغه ځکه نه درېدلو او هغه رستو ځان له یوازې درېدلو نو دا کار مکروه دی فکلها نو دا ټول چې دی مکروه فی الصلاه دا ټول کارونه په مانځ کې مکروه دي د مانځ د غلس مکروهات دي ينبغي للمصلي خیږي د پاره د منځګون کې ايجتنبا دا چې ځانو ساتي عنها د دې مکروهات او د مانځنا حتا تر دې پوری لا يكون مکروه فی الصلاه د پاره د دې چې په مانځ کې مکروه کار ادا نه کی په مانځ کې مکروهات واقع نشي بس ته دې پوری والسابع وهم مکروه په مانځ کې انداد یتمطع دا مکروه دی چې منځ کوون کې استومانی وباسي فی الصلاه په مانځ کې په مانځ کې استومانی وستل مکروه والثامن اتم نمبر التصوب وسویل کول په مانځ کې سویلی وستل دا مکروه فینبغي خیږي سویلی وستون کتاب ان یزم فمه دا چې را بند کې خپل خلا فإن لم يقدر کدی قادر نو په خلی بندولو فيدعا يده اليمنى نو کی بدی خلاص او کومه یا لستونه علی فمه په خلق خپل باندې والتاسعون هم نمبر مکروه انداد یلعب چې انسان لوبي کوي بثوبه جامع سلام او بيده يد لا سلام او بلسانه یا پجب سره لوبي کوي او یلف الثوب یا په مانځ کې جامع رنغاړي نو دا مکروه دي والعاشر لسم نمبر د ګناکار مکروه کار په مانځ کې انداد یقوم چې ادریږي وحده یوازي خلف الصف رست د صف نام ان کان فی الصف دا چې وی په صف کې فرجه خالجه په خالجه کې نودریږي ځان نودریږي په جمع کې نو دا بیا مکروه دي فکلها مکروهنا نو دا ټول چې دي چې مونږ بیان کړل لسا مکروه فی الصلاه دا مکروه کار دی په مانځ کې فینبغي خیږي للمصلی منسکون کتاب اندا خبره یجتنب عنها دا جزانو ساتي د دې مکروهاتنا حتا لا یکونا د پاره د دې چې واقع نشي مکروه فی الصلاه مکروه کار په مانځ کې دې د پاره چې مانځ کې مکروه کار ادا نه کی اونې کی بس ته دې